صوبایي قایدینو زموږ اخري چې کوم ډیسیژن چې 10 سپتمبر نه به کارونه ټوټل سټاپ کیږي هغه سلسله چې کوم دا لازم کنټینیو شو هغه چې کوم نه زموږ نور ډسټرکټس دي هغه هغه به موږ کنټیکټ کوو ان شاء الله په دې باندې وکړو زموږ کارونه به ان شاء الله ټوټل سټاپ کیږي هفته په مکمل چې کوم زموږ ډیولپمنټل اکټیویټیز چې هر یو سېکټر کې هغه سټاپ کیږي زموږ چې کوم صوبایي قایدین دي هغه راغلي هغه بالکل زموږ تایید وکړي بالکل تاسو کوم فیصله کړی دا تاسو هم 100% ملګری چې کوم نور ډسټرکټس هغه ان شاء الله زموږ سره ملګری کیږي دا به ایکسټنډ کیږي ټول کې به تر کې به ټول پاکستان ان شاء الله څو پرځم به طالبان نه شي ډپارټمنټ سره هغه پر زموږ دا د کوم نه دا کنټینیو دا به کړو د 10 تاریخ نه هغه دا فیصله وشو چې دا هړتال به جاری او ان شاء الله موږ به ټول کارونه په ملکن ډیویژن کې بندو دا هغه پورې چې څو پر زموږ حکومت ناس نه زموږ دا کم حق چې کم مطالبات چې دي چې منظور کړي نه 10% چې اوس په 10 کروڑ روپو پروجیکټ دی او د موږ 10% مخکې نه ایڈوانس کولی نو 1 کروڑ روپۍ زموږ هیڅ پیسه کېږي نه سایډ یو نه فند یو نه پروجیکټ شروع کېږي نه افتتاح کولی شي نو چې کله سایډ نه یو فند نه نو دوی له پکار ډپارټمنټ لا خاص کر ایکسیل نه پکار چې اټینډر دی نه لګي نو دغه باندې زموږ ټیکدارانو ایکسټرا پیسې ډېرې زیاتې باندې کې موږ دغه ډېر زیات مشکلات بل موږ ټول اغستې دی پاغې کې د فند د نشوالي د وجې نه هغه سکیمونه کېږي نه نو د هغې زموږ 13-14 نکاتې ایجنډه ده موږ خپل سیکرټري صاحب ته موږ خپل مشرانو ته د ټولو ته موږ رسول ده خپل سیاسي مشرانو ته چې یاره موږ به درنه کوو موږ به احتجاج کوو موږ به ټوټل کارونه بندو موږ به ملاکن ډیویژن کې کم از کم ټوټل ډیولپمنټ کارونه به بندو چې وایي زموږ مسلې حل شوي نه نو به موږ دا کارونه نشو کولی او خاص کر پولیټیکلی په ترو باندې دغه راشي اکسیانیس ډیو راشي هغه بیا خوښه ناخوښه کوي د پولیټیکل سړي هغې دغه سپورټ کوي او عام ټیکداران چې دي مخلص هغه نظر انداز کړي په دې باندې علاوه لکه دا میټینګ و چې دا مسلې دا سیستم برابر شي دا پولیټیکلی شی د کنسټرکشن د ډپارټمنټ دغه نه د پولیټیکلی مداخلت دا ختم شي د دې لپاره اهم ټاکس د دې میټینګ مقصد دا و